الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد زمارونو نن با د دوو بیع په باره کې خبره کو. یو بیع باطل دا او بل بیع فاسد دا. بیع باطل څه ته ویل کیږي او بیع فاسد دا څه ته ویل کیږي. د دې دواړو بیعونو نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا چې داسې قسمه بیع دا مه کوئ. اوس بیع باطل دا څه ته ویل کیږي. بیع باطل چې د هغې د اخیستو او د خرڅولو اصل بنیاد دا خراب وي، چې د هغې اصل بنیاد کې دا څه شرایط وي چې دا د شریعت هم خلاف وي او د شریعت په رڼا کې دا غیر شرعي شیز دی او د شریعت په نظر کې دا د سر نه معاهده ده او نو دا څه سودا ده. مثال کے طور پر یو سیز دی نه د خرڅون کی په ملکیت کې دی او نه د اغستون کی په ملکیت کې دی، دا بیع باطل ده. مثال کے طور پر یو کس ته هغه وایي چې پلان کې ما پتا باندې دا هوا کې چې کوم مرغۍ ده دا ما پتا باندې خرڅه کړې ده. اوس دا هوا کې مرغۍ دا نه د خرڅون کی په ملکیت کې ده او نه د اغستون کی په ملکیت کې ده. چې اوس یې دی راونیسي او ده ته وایي چې دا مرغۍ ما پتا خرڅه کړې ده نو بیا صحیح ده، اوس د ملکیت کې دا داخله شو. او بیع فاسد دی ته ویل کېږي چې هغه د بنیاد نه هغه صحیح وي لیکن د بعضې شرایطو د وجې نه هغه فاسد ګرځېدلی وي. مثال کے طور پر یو کس ته هغه د بل کس نه گاډی اخلي او په دې شرط باندې تی اخلي چې زه ستا نه دا گاډی اخلم خو دا تا سر چې کوم دویم گاډی دی دا به مال یو کال د استعمال لپاره پرې راکړی، هغې زه ستا دا گاډی اخلم، نو دا بیع فاسد ده. اوس کچری د دینه دا شرط لري کې چې دا دویم گاډی به ته ماله د کال استعمال لپاره راکړی، دا شرط تی لري کې دا بیع دا صحیح ده، نو دا بیع باطل او بیع فاسد ده. اوس د دې د لاندې زه یو څو مسائل بیانوم. یو مسئله دا ده یو کس ته هغه وایي چې د طالب کې څومره میان دي دا ما پتا خرڅ کړي دي، نو دا بیع باطل ده. دا میان به دې راونیسي او بیا به ورته ووایي چې دا میان دي دا ما پتا خرڅ کړي، دا بیع داسې کېږي. اوس دا با طالب کې چې کوم میان دي دا نه د په ملکي دي او نه د اغستون کې په ملکیت کې دي، د دې وجې نه دا بیع باطل وګرځېده. دویمه مسئله دا ده یو کس ته د هغه په پټي کې ګیا راوختلله او دا ګیا نه د کرلې ده او نه یې اوبه کړې ده. اوس دې د دې نه کس نشي منې کولی ځکه چې نه د په ملکیت کې ده او نه د بل کس په ملکیت کې ده. که یو کس د دې نه دا ګیا وړي نو دې نشي منې کولی، د هغه دپاره دا جایز ده. بله مسئله دا ده چې یو کس دی هغه وایي چې د غوا یا د میخې په دې غولانس کې څومره پی دي دا ما پتا خرڅ کړي دي، اوس دا بیع باطل ده ځکه دا غولانس کې دا پی دا نه د خرڅون کې په ملکی دی او نه د اغستون کې په ملکیت کې دی. اوس دا پی به دې راوله شي او مخې ته به ورته کېدي چې دا پی دي دا ما پتا خرڅې کړي دي په دومره پیسو باندې، نو دا بیع داسې کېږي. نو داسې قسمه مسائل او داسې قسمه بیعې
دا د دین ځان ساتل پکار دي او دا مسائل د کول پکار دي. اکثر زمونږ په معاشره کې داسې قسمه مسائل را پیښیږي چې اکثر وسره شرایط لګي په دې شرط زستانه دا شی اخلمه چې ته به مالدار راکې ته به مالدار راکې ته به دا چلو کې داسې قسمه شرایطو سره دا بیع دا خرابېږي. لہذا دا مسائل خلکو ته ورسي. جزاکم الله احسن.